الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. سورة الفتح شان نزول اور historical events ما تاسو سره پرون شیر کړیو. ان بشک مونږه فتحنا فتح درکړی دا لکه خاص تستا دپاره specially for you صلی الله علیه وسلم. فتحا فتح مبینا یو clear open really incredible victory بالکل obvious ظاهره فتح مونږ تعالی درکړی. د لفظ فتح مبینا ما پرون شپږ تفسیرونه تاسو ته بیان کړیو. نن به زه د دې اووم تفسیر ویم for those of you who are making notes. students ته پکار دي چې د دې notes جوړوي because it's very important دا د نبی علیه السلام حدیث دی. یو صحابي راشي د الله نبی ته وی یا رسول الله زه چې ستا سره ناست یم نو زه په علم پوهېږم او ما ته یادیږي او زه پې ښه پوه شم خو چې زه ستا نه پاسم نو زما نه هیر شي. نو د الله نبی ورته وی د خپل ښي لاس نه کار واله مطلب لیکلو کا خپل ښي لاس نه کار واله ولیکه دا به ستا نه نه هیریږي. علما وایي چې هغه د سره علم نه دی چې کم کې لیکلو نه شي کم ته ونه لیکې هغه د سره علم نه دی. علم هغه دی چې کم ته ولیکې چې ودې لیکو نو عمل به هم پې وکړې نو لیکل ضروري دی. فتح مبین اووم تفسیر. فتح مبین نه مراد دي صحابه کرام the companions of رسول الله صلی الله علیه وسلم. خپل ذهن کې دا سین راولي چې صحابه کرام په دې وخت کې د ډېر انټنس جذباتو نه تیر شوي او تیرېدل او مختلف جذبات all kinds of mixed emotions او انټنس هایپ والا emotions و. کله چې دوی د مدینې نه راوتل نو هغه وخت کې په یو فیر په یو خوف کې راوتی و. نو د خوف هغه جذبات و. د خوف جذبات ځکه و بیکز جست شپږ میاشتې مخکې غزوه احزاب شوی و او د هغې د وجې په مسلمانانو کې یوه یره ناسته وه. کله چې دوی د مدینې نه وتل نو منافقینو د دوی مذاق وړاوه چې تاسو ټیک یې دشمن خولې ته ځئ روغ به رانشئ واپس. نو د فیر د خوف سره دوی د مدینې نه ووتل. چې د نبی علیه السلام د خوب باره کې واورېدل چې مونږ ځو او د الله د نبی سره به هلته عمره حج کوو نو یو شک رالو په ذهن کې چې اخو زمونږ د دشمن ځای دی هلته هغوی زمونږ وینو ته تیار ناستې دي او مونږ به ځو هلته کې به حج او عمره کوو هغوی به مونږ ته ایسو نه وی. خو زه چې د الله نبي څه خبره وکړه د الله نبي خوب د وحي انداز دی په دې کې به څه ناسه راځي نو راځئ چې ځو. نو د شک هغه جذبات هم د دوی په ذهن کې دا جذبات شمارئ. اولنی څه د خوف جذباتو، دویم د شک جذباتو، دریم چې کله دوی په حدیبیه باندې ورسېدل هلته خپل کیمپس واچول نو یو امید پرې رالو یو هوپ پرې رالو نو د هوپ ایموشنز رالل چې اوس خو به مونږ حج کوو اوس خو به ضرور حج کوو واپس خو به داسې په احرامونو کې نه ځو.
بیکاز مکې ته نږدې رسېدل هغه څه آسان کار نه و. د دوی څومره ټایم ولګېدو او څومره پیسې ولګېدې. نن سبا چې موږ حج له ځو زموږ څونه پیسې لګي چې موږ بای فلایټ ځو او دوی بای روډ تلل، بای واکینګ تلل او څومره ځان سره اوبه وړې وې، څومره ځان سره خوراک وړې و، څومره د څاروو دپاره انتظام کړی او څومره د شپې دوی سټې کړې وه. نو پیسې ولګېدې، ټایم هم ولګېدو. په حدیبیه چې رسېدل نو یو امید پیدا شو، یو هوپ ایموشنز و چې اوس خو به حج کو هلته به ځو. چې د عثمان رضی الله تعالی عنه هغه رومر افوا خوره شوه چې هغه شهید کو، نو په دې وخت کې د غصې جذبات په هغوی کې رالل. So the emotions of anger چې کله تی نبی علیہ السلام بیت واغستو او اوت چې مونږ به د عثمان بدل اخلو، نو په هغه وخت کې په دې صحابه کرامو کې د بدل انتقام جذبات رالل او اګریسیو انټنس ریونج چې بدل به اخلو او سخت سپاهي ته موټیویټ نه کی. د جنگ په فرنٹ رو کې چې کله جنگ شروع کیږي د هغې نه مخکې سپاهي خپل تلوار هر څه ریډي ساتلی او د لیډر طرف نه یو اشاره راشي او ډایرک وار کوي. نو د جنگ کولو یو جذبه په دوی کې وه. بیا چې مشرکین رالل او د دوی سره هغه صلح ساین کړه، نو هغه وخت کې د دوی انتهایی انسلټ وشو. ځان ورته ډېر زیات داسې لګېدو چې دا مونږ دومره دب کې صلح کوو، ولې څه چل دی؟ نو هغه جذبات بیا د نبی علیہ السلام د طرف نه دوی په شاک کې، دوی حیرانو چې د نبی صلی الله علیه وسلم څه وکړل. مونږ خو نه پوهېږو. کنفیوژن، ډاوټ. او دا یو کس نه دی، د یو کس جذبات کابو کول آسان کار دی. یو کس چې غصه شي اوس ته کښېنې، که ناستې ته ودرې، اوبه وله ورکړي، خبرې ورته وکړي، کام ډاون کام ډاون، غټې غټې ساه واله، ټیک ا ډیپ بریث، هغه ته کام ډاون کې. دا خو یو کس نه دی، دا خو 2000 کسان دي او د دوی ټولو دا جذباتو، د خوف، د فیر، د غصې، د اګریسیونس، د بدل اغستو، هغه انتقام، جذبه په دوی کې د قتال کولو. د دې د بره ورته الله نبی وایي احرامونه لرکئ او واپس ځو ټول، لیټس گو بیک، واپس ځو مدینې ته. دا سچویشن الله تعالی په یو طریقه باندې مونږ ته ښیي. د دې سچویشن په باره کې د هغوی څه رای وه د صحابه کرامو، زمونږ څه رای ده چې مونږ دا اورو، دا هیسټوریکل ایونټس مونږ ګورو. د نبی علیہ السلام دا ایونټ څنګه ډسکرایب کوي او بیا الله د دې په باره کې څه وایي، د دې صحابه کرامو د جذباتو په باره کې الله تعالی څه وایي. الله تعالی نبی علیہ السلام ته وایي یا رسول الله انا فتحنا لک، مونږه فتح درکړې د لکه سپیشلی فور یو، خاص د ستا دپاره، فتح مبین. د صحابه کرامو جذباتو په باره کې الله تعالی کم لفظ استعمال کو؟ فتح مبین. چې دا صحابه ایون د انټنس سچویشن کې دوی بیا هم ستا اطاعت کو. دوی جذبات هغه برو خو ستا اطاعت د هغې نه هم برو. دوی د خپلو جذباتو د وجې ستا په اطاعت کې څه کوتاهي ونه کړه. صحابه هغه ستا دپاره فتح دي یا رسول الله، لکه خاص ستا دپاره دا صحابه دا فتح دي. دا نه چې دوی تا سره د جنگ دپاره رالل، دوی تا سره حدیبیه ته لاړل، دوی د تا سره فتوحات کړي دي، دا نه، بلکې دوی ستا اطاعت کوي انکنډیشنلی. چې ته ورته وې احرام واچوه، دوی احرام واچوي. چې ته ورته وې احرام لرکه، نو دوی لرکي. چې ته ورته وې واپس ځو مدینې ته، دوی واپس ځي مدینې ته. هیڅ شکایت نه، هیڅ کمپلین نه، هیڅ بحث نه، هیڅ کوشچن نه. ټول 2000 صحابه بالکل چپ، اوف نه کوي څوک په خوله باندې، ټول په چوپه باندې روان شي، چا سوال هم ونه کو. د عمر رضی الله تعالی عنه چې کوم هغه ریاکشن دی هغه مونږ ته ښیي چې جذبات باندې قابو کول او ډسپلن دا څومره ګران کار دی. الله تعالی نبی علیہ السلام ته وی یا رسول الله دا صحابه دا ستا فتح دی، انا فتحنا لک. خاص په کار وه چې دلته الله ویلو چې انا فتحنا لهم، د ستاسو دپاره. لهم کې به بیا مسلمانان راتلل، ټول امت محمدي به راتلو، لهم کې بیا اسلام راتلو، دین راتلو. خو نه، لهم یې او نه وی بلکې لکه یا رسول الله ستا دپاره، ستا دپاره دا صحابه دا فتح وستا. د خپل جذباتو باوجود او کم قسم جذباتو، هغه ما تاسو ته یو نو دوه نو، مکسډ اپ ایموشنز او ټول په انټنس د جذبات هغه پیک و، د هر یو جذبه هغه پیک وه. که هغه یره وه، که هغه فیر و، که هغه هوپ و، که هغه غصه وه، که هغه انتقام و، د هر یو جذبه یو پیک، یو ایموشن و. او د هغې باوجود دا ټول په ډسپلن کې و، د نبی علیہ السلام مخامخ اطاعت کې و، د نبی علیہ السلام مخامخ سر تسلیم خم و. they were ready to sacrifice. اور الله دا ډېر اپریشیټ کوي. الله دې ته وایي دا ستا فتح ده یا رسول الله.
اینډ دې کې زموږ دپاره یو لیسن دی او هغه لیسن څه دی چې ته په ژوند کې مخکې تلل غواړې، ته کامیابي غواړې، سکسس غواړې، وکټري غواړې، فتح غواړې ان any regard in any way shape and form چې څه ای ځان د نبی اطاعت باندې قربان کا، ځان په نبی باندې قربان کا. دا دنیا دا به الله ستا په خپو کې کیږي. دلته د فتح مبینه دا مراد نه دی چې مونږ ته له فتح مکه درکړه، مونږ ته په بیټلز کې فتوحات درکړل. لکه یا رسول الله دا ستا دپاره ما دا صحابه دا ستا فتح دي. د دې صورت په آیت نمبر 21 کې الله تعالی وی چې آو ما تاسو له بیا فتوحات هم درکړل. و اخرى لم تقدروا علیها قد احاط الله بها، احاط الله بها. دا نور دنیاوی فتوحات دا خو به زه اسم در کوم تعالی. It's easy for me, it's not a big deal for me. زما لپاره داسې ګران کار نه دی. احاط الله بها، الله تعالی احاطه کوي د دې هر څه. It's easy for Allah. ته د نبی اطاعت وکړه نو ستا وکټري پکار ده. ځان کې ډسپلن راوله. د دې صحابه کرامو په شان په ځان کې ډسپلن، کنټرول اوور ایموشنز، خپل جذباتو د بره یو کابو راوله. او دا ډسپلن مونږ کې هره ورځ شته، خو صرف په مونځ کې دننه. تاسو چېرته سوچ کړی چې وی آر کیپیبل آف دس ډسپلن. 5 وخته اذان وشي اور د ایس ریلیجن په یو دین کې هم داسې نشته څنګه چې په اسلام کې دي. په مسجد کې اذان وشو او کم زبردست ډسپلن اکدم په ټولو کې راشي. الله اکبر الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، حي على الفلاح، حي على الصلاة، قد قامت الصلاة. اکدم ټول خبرې بند شي، سیل فونز بند شي، لوبې که څوک کوي هغه بند شي، که څوک ناست وي هغه ودرېږي، پرفیکټ لاینونه جوړ شي، قدم په قدم، شولډر په شولډر ټول رایوځای شي د یو آرمي په شان. هیڅ ټریننګ زموږ نه دی شوی، موږ ټولو ته پته ده چې څه کول دي. امام موږ نه ګورو، امام موږ ته ښکاري نه، امام موږ د سره پیژنو نه، خو ټول اکدم په یو ډسپلن لاین کې ودرېږي او الله اکبر منځ شروع شي. نو وی آر د پیپل اف ډسپلن. مونږ کې هغه کیپیبلیټي شته، مونږ کې الله اچولې ده چې کله مونږ د نبی علیه السلام سنت فالو کوو نو مونږ هغه د هغه صحابه کرامو یو حصه یو چې کم هغه جذباتو کې هغوی د نبی علیه السلام هغه اطاعت کړي او مونږ هم په هغه جذباتو کې مکس ایموشنز کې بیکاز آن ا ډیلی بیسس وی آر هیومن بینګز. د صحابه په شان مونږ هم انسانان یو، د هغوی چې څنګه جذبات داسې زمونږ هم جذبات دي. and هغوی چې اطاعت کولی شي نو مونږ هم اطاعت کولی شو. چې کله مونږ اطاعت وکړو نو مونږ هغه صحابه سره شمار شو چې کوم په حدیبیه کې الله تعالی د هغوی صفت کې او ته فتح مبین وی او نبی علیه السلام ته وی چې دا ستا فتح ده، لکه خاص ته ستا دپاره دا صحابه یو فتح دي. نو دا د فتح مبین اووم تفسیر و. که مونږ دا قرآن د شلو ټرانسلیشن د لفظي ترجمې سره وایو نو دا هیرې دي، دا ټریژر دی، دا زمونږ نه مس کیږي. That's why الله تعالی په قرآن کوي افلا یتدبرون القرآن، په قرآن باندې تدبر کوي، تفکر کوي، تعلم دې دپاره دعا کوي چې الله مالا تدبر راکړي، تفکر راکړي، تعلم د قرآن علم مالا راکړي. او که صرف لفظي ترجمه مونږ یادو او قرآن ختمونه په لفظي ترجمه باندې کو او ته تدبر نه کوي نو ته په قرآن پوهېږې نه، او چې پوهېږې نه نو عمل پې نشي کولی. د ښه عمل دپاره ښه علم ضروری دی. داسې میګزین آرټیکل کتاب داسې عام کتاب بک نه دی چې ته سټوري بک په شان ووایې اوکې اټ واز ا ریلی ګډ بک. نو یو نیډ ټو انډرسټینډ اټ، ډایو انسایډ اټ. څنګه چې سویمنګ کوي خلک اوبو کې دننه ځي، دغسې په دې یو آیت کې به دننه ځي چې دا څه وي، او چې پوهې پې شي نو هله به پې عمل وکړي. Allah makes it easy for us چې دا مونږ ته الله ډیر آسان کی. بس همت اوچت ساتل پکار دی. ما تاسو ته د امام قصای سټوري کړې وه چې په 40 years نه پس هغه علم حاصل کو او هغه همت اوچت وساته او د میګینې عبرت اغسته. So انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله. لام په دې ځای کې سپیشلی دا فتح مبین، دا حدیبیه، د ټریټي اف حدیبیه دا ځکه ساین شوه، دا ځکه وشو تاکې لام تاکې لیغفر لك الله، تاکې الله تعالی بخش کی لکه خاص ستا دپاره سپیشلی فور یو. الله تعالی دا سیکونس ډېر زیات یونیک به تاسو ته ښکاري. مغفرت سره اول همیشه د الله نوم راځي. که موږ وایو استغفر الله، لیغفر الله، بخشش د الله نه، استغفار د الله نه. دلته الله تعالی سیکونس بدل کو، لیغفر لك الله،
د بخشش او د الله په منځ کې نبی علیہ السلام راوستو تاکہ بخشش وشي خاص د ستا دپاره صلی الله علیه وسلم د الله د طرف نه. مطلب یا رسول الله دا ستا سپیشل آنر دی، سپیشل سټیټس دی چې د الله د طرف نه تا ته خاص مغفرت راغلی دی، از ا گفت تا ته خاص بخشش راغلی دی. مونږ وایو یا الله مونږ معاف کړي، مونږ د الله نه بخشش غواړو. الله تعالی بخشش نبی علیہ السلام ته رالیږي چې از ا گفت ما تا ته ستا ټول بخشش درولېږو. ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. لفظ ذنب ما په سوره محمد کې په ډیټیل کې ایکسپلین کړو. دا سټریټیجیک ایررز ته وایي، ملیټري ایررز ته ویل کېږي. صرف د نبی علیہ السلام دپاره نه بلکې د اهل ایمان چې څومره د نبی علیہ السلام سره کمپانین صحابه د هغوی نه د اقامت دین په سلسله کې، د اقامت دین په جدوجهد کې او په فتوحات کې که د اهل ایمان نه څه قسم کوتاهي شوي یا د نبی علیہ السلام نه څه ایرر د جنگ په پلانینګ کې شوي اور anything like that چې کوم ملیټري سره ساتي تعلق، نو هغه ټول الله تعالی معاف کړي دي ستاسو دپاره. علما په خپل کتاب کې لیکي چې ما تقدمه نه مراد هغه لغز شي چې کوم د نبوت نه مخکې شوي، څه خطا د نبوت نه مخکې شوي ده. و ما تأخر نه مراد هغه خطا چې کوم د رسالت او د نبوت نه بعد شوي ده. د دې آیت نه پس especially this part ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، نبی علیہ السلام ته ډیره زیاته خوشحالي د دې نه شوې وه. عایشه رضی الله تعالی عنه فرماو کړي چې نبی علیہ السلام به د شپې تهجد مونځ څخه پاڅېدو او ډیر زیات قیام به کو تر دې پورې چې خپې به وپړسېدې. نو ما به ورته وی چې یا رسول الله ته دونه محنت ولې کوې، الله تعالی خو ستا اگلے پچھلے تمام گناهونه خطاګانې معاف کړي دي. د نبی علیہ السلام به جواب راکو چې زه د الله شکرګزار بنده جوړ نشم. او بیا به نبی علیہ السلام دا قیام د ټول عمر کړی دی تر دې پورې چې د آخري عمر کې چې به کله ډیر نشو ودرېدی نو دا به بیا په ناسته باندې کو، قیام به په ناسته کو، خو رکوع دپاره به بیا ودرېدو، رکوع به وکړه بیا به سجده وکړه، خو قیام چې کم قرات به کو په مونځ کې یا به په ناسته باندې کو. دا د دې آیت په خوشحالي کې چې ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، زه د الله تعالی شکرګزار بنده جوړ نشم. لیغفر تاکہ مونږ بخشش وکړو لکه خاص ستا دپاره الله ما هغه تقدم چې کم مخکې شوي دي من ذنبک څه خطا څه ګناه، کاف د نبی علیہ السلام طرف ته اشاره ده، من ذنبک وما تأخر وما او هغه تأخر چې کم شاته شوي دي. ویتم او تاکہ مونږ پوره کړو نعمته خپل نعمت علیک پتا باندې صلی الله علیه وسلم، ویهدیک صراط مستقیم او تاکہ مونږ هدایت درکو تا ته صراط المستقیم ته. په دې آیت کې د سلورو خبرو ذکر شوی دی. اولنې سابقه اور آئنده ټول خطاګانې معاف. دویم اتمام نعمت تاکہ مونږ پوره کو خپل نعمت. د دې دوه معناګانې دي. اولنې د ابراهیم علیه السلام هغه دعا وه کوم د نبی علیه السلام دپاره شوې وه. سورې بقره کې هغه آیات دی ربنا وبعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک ویعلمهم الکتاب والحکمة ویزکیهم. د ابراهیم علیه السلام د نبی علیه السلام دپاره هغه دعا د راتلو، نو هغه نعمت مونږ پوره کو. دویم اتمام نعمت مطلب دا چې د نن نه پس په مسلمانانو باندې هیڅ قسم هنګامي فضا نه راځي. اوس به هغوی په مدینه کې او په خپل ځایونو کې بې خوفه اوسیږي، د محفوظ او مامون سره به اوسیږي او ښه پوره کانفیډنس سره هغوی اسلام مونځ روژه زکات پریکټس کولی شي او پر امن زندگی به هغوی اوس تیروي. درېیمه معنی هم د دې شته. ډاکټر اسحار احمد په خپل تفسیر کې لیکي چې اتمام نعمت نه مراد دی هغه آیت چې کوم په سورې بقره کې آیت نمبر 3 کې دی چې الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتي و رضیت لکم الاسلام دینا. چې په نن ورځ باندې ستاسو دین د ستاسو دپاره مکمل شو اور اسلام د ستاسو دپاره بحیثیت دین هغه خوښ کړی شوی دی. ویتم نعمته علیک ویهدیک صراط مستقیم. او دا حدیبیه او دا هر څه دې دپاره وشو تاکہ مونږ ته په صراط المستقیم باندې راوړو. سوال دا دی چې نبی علیہ السلام خو آلریډي په صراط المستقیم باندې دی، صحابه کرام چې کوم د 18 years نه د الله د نبی سره په دې دین باندې دي نو هغوی خو آلریډي په صراط المستقیم دي. نو دا څنګه الله دلته بیا وی چې ویهدیک صراط مستقیمه، د دې اشاره په دې وخت کې فتح مکه طرف تم ده چې د دې حدیبیه د وجې به مکه فتح کیږي. څه علما په خپل تفسیر کې لیکي
د صراط المستقیم ډېره ښکلې معنی کړې ده چې کله مونږ څه نیکي وکړو یا مونږ څه عمل وکړو نو مونږ په صراط المستقیم باندې نوره مخکې شو او د دې د وجې زمونږ د الله سره هغه قرب نورم زیاتیږي. که مونږ د صراط المستقیم په فرسټ لیول باندې یو نو که ته څه عمل یا د الله تعالی د خیر کار وکړې نو ته سیکنډ لیول ته لاړ شي په صراط المستقیم باندې سیکنډ لیول ته لاړ شي بیا ته تھرډ لیول ته لاړ شي بیا ته فورت لیول ته راشي دغسې ته په مخکې باندې ځې او چې څومره ته مخکې ځې نو ته د الله قرب حاصلې ته الله ته نږدې کېږي نور هم نږدې کېږي او د دې نه لوی ولی الله تر دې پورې چې نبی او رسول هغه مسلسل په دې کوشش باندې چې په دې صراط المستقیم باندې مونږ نورم مخکې ځو ځکه خو مونږ په مونځ کې هر مونځ کې مونږ په هر رکعت کې وایو اهدنا الصراط المستقیم یا الله که مونږ په صراط المستقیم باندې یو په دې صراط المستقیم باندې زمونږ ترقي نورم وکړي د خپل رضا کې زمونږ درجات نورم اوچت کړي. د هر مؤمن کس لپاره په دې کې یو څومره زبردست میسج دی چې که ته یو کس څومره عبادت گزاري او نیکی خو دا صراط المستقیم داسې لاره ده چې په دې کې مسلسل د یو کس ترقي کېږي مسلسل هغه په بره باندې رواني مسلسل هغه ته د الله قرب حاصلیږي نو دا یو موټیویشن دی که ته څومره عبادت کې but it's not enough نه دی ته هغې نه نورم زیات کولی شي بیکز تا نورم درجات بلندیږي که ته څومره الله ته نږدې ستا قرب الله سره ډېر دی خو ته د هغې نه نور الله ته نږدې کېدی شي ځکه چې صراط المستقیم لاره داسې ده چې هغه مسلسل تا په بره باندې بوځي. نو د دې صلح نه پس فتح مبین نه پس نبی علیه السلام ته د الله د طرف نه یو اعلی مقام او یو قرب رضا ملاو شوی وه او نورم پې هغه اوچت شوی صلی الله علیه وسلم ویهدیک صراط مستقیمه. په دې آیت کې موږ ټوټل 3 خبرې ووې لیغفر لک الله د آیت په شروع کې چې کوم لام دی دا صلح حدیبیه د دې د پاره وشوه فتح مبین د دې د پاره دی تاکې موږ بخشش وکړو ستا آگے پچھلے تمام گناهونه معاف خطاګانې معاف. دویم تاکہ مونږ پوره کو دا نعمت دا دین مونږ مکمل کو. دریم ویهدیک صراط مستقیم تا مونږ په صراط مستقیم کو ستا درجات مونږ نورم بلند کو قرب الهی تا نورم د الله د طرف نه ملاو شي ویهدیک صراط مستقیمه. سلورم وینصرک الله نصرا عزیزا او تاکہ مونږ مدد وکړو ستا الله نصرا مدد کول عزیزا ډیر زبردست. نصرا عزیزا اولنې تفسیر چې اوس به د ستا د دین د جدوجهد دپاره د الله د طرف نه یو داسې مدد شاملي چې په کم کې به هیڅ شکست نه نصرا عزیزا. دویم تفسیر د نصرا عزیزا اذا جاء نصر الله فتح مکه طرف ته اشاره ده. نبی علیہ السلام به د دې معاهدې ماتېدو انتظار کو and of course اته پته وه چې مسلمانانو طرف نه به نه ماتېږي د مشرکینو طرف نه به ماتېږي ان عکسې وشو د هغوی یو قبیله چې کم د مشرکینو سره وه هغې قبیلې نه یو کس راغلو او د مسلمانانو سره جنګ وکړو او معاهده ماته شوه. ابو سفیان چې کم په دې وخت کې نو مسلمان شوی هغه په منډه رالو او د نبی علیه السلام کور ته راشي او ورته منتونه کوي چې دا موږ نه دی کړی او دا زموږ طرف نه دی شوی اټ واز ا مسټیک سوري دا معاهده به بیا رینیو کړو دوباره به ولیکو زموږ طرف نه غلطي وشوه هغه کس پوه نه شو. ابو سفیان د ام حبیبه کور ته لاړ شي. ام حبیبه د نبی علیه السلام زوجه وه او د ابو سفیان لور وه. نبی علیه السلام کور کې نه او ام حبیبه ورته ورکولاو کی نو ابو سفیان ورته وی محمد څه شو اف کورس هغوی خو رسول الله نه وی نو ام حبیبه څه وکړي چې هغه زر د نبی علیه السلام چې کوم د اوده کېدو ځای کې کومه چارپایي وه میټو نو هغه زر فولډ کړي او بره کېږدي او پلار ته وی چې په فرش باندې کښېنم. پلار حیران شي او د لور نه تپوس وکړي چې دا چټایي زما قابله نه وه که زه د دې نو مقابل. نو ام حبیبه ورته وی چې ته نجسې ته کافر او دا چټای د نبی علیه السلام وه او ته د دې قابل نه. ابو سفیان خو راغلی د معافۍ دپاره د نیګوشیشنز دپاره مذاکرات اوس په هغه څه مذاکرات وکړي چې د هغه خپله لور ورته وایي ته د دې قابل نه او بیا نبی علیه السلام ته منتونه کوي چې forgive us it was a mistake. الله نبی ورته وایي نه معاهده
تاسو ماته کړه، معاهده ماته شوه، مونږ درځو، مونږ به حج له درځو. او نبی علیه السلام په یو کلاسل نمبر، یو هیوج نمبر کې 10,000 مسلمانان هغه رایوځای شي او مکې ته انټر شي او پیسفل امن طریقې سره مکه فتح شي. نو نصرا عزیزه وینصرک الله نصرا عزیزه. With this we conclude. بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.